ریاض خان که د ما نه په خپله تپوس وکړي نو زړه مې بیخي ستی دی. زموږ په 7 فبروري د پی ایچ ډي ټسټ شوی دی، کال تېر شو. اوس به چې دغه غټه هغه به کله کېږي چې کرپشن دی، غریب تباه دی. په 1 لاک روپۍ باندې 1 سکیل او چې 2 سکیل نو 2 لاک روپۍ. دغسې د پی ایچ ډي پوسټ چې دی هغه 12 سکیل دی نو 12 لاک روپۍ. نو دا خو د غریبو وسو لکه نه کېږي. دا کال تېر شو چې د هغې پوسټونه لکه څه پته ولګي. بل دا د عمران خان 2 وعدې کړې وې، زه به 1 کروړ چې دی دا به نوکرۍ کوم، 50 لاک به کورونه سم. په هوا کې هغه بنګلې جوړې کړې. دا د ګورمنټ په ختمېدو 1.5 کال یې پاتې شو. لکه زه نه شم چې دا ولې زموږ د پښتونخوا ته داسې دغه موږ ته سریلي پلانه کړو. خانه قرشید خانه دا خبره ده، د ټیسټ نظام بې صوبایي حکومت دا خو مکمل تباه و برباد کړو. که میډیکل ټیسټ دی، که انجینیرینګ دی، دا د وابډا سبا بیا دی نو ګوله به د سبا له به بیا ټیسټ اوټ شوی، پیپر به اوټ شوی نو دوی به بیا پیل کوي. اصل کې مسله دوی یو شی دغه ته راوستو چې یاره ته په ډیګرۍ باندې زه به کس په ډیګرۍ باندې اخلم، که ته ما 10 کړې تا 12 کړې نو 12 والا به اخلم. ټیسټ خبره دو ختمه کړې ده چې تا اخلي ستا ته به د پیسو آرډر کېږي چې یاره ته ما دونه پیسې راکړه تا نوکري درکړم. او ان پروف دې خبرې دي چې په دې حکومت کې دونه نوکریانې خرڅېږي چې خلک ډایرکټ به راته چې راشه نوکري درواله. نو ټیسټ نظام خو دې حکومت قومي ماته پته نشته او د صوبایي حکومت خو د ټیسټ نظام تباه